فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذه اکرام او درنو حضور غلیم الملو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زنن تاسو په وړاندې د دین حق په موضوع باندې د سوالو کوشش کوم. ګران اوریدونکو، په دنیا کې په خلقو باندې یو دین فرض کړی شوی دی او هغه دین اسلام دی. د دین علاوه یو دین هم قابل قبول نه دی. د الله تعالی ارشاد دی: ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. لہذا د دین اسلام په مقابله کې یهودیت، عیسایت، مجوسیت، دهریت، باهیت، رافضیت، قادریت، نزاعیت وغیره ټول په ټوله مردود دي. او په قبر کې به د دین اسلام په باره کې تپوس کولی شي: من ربك؟ ستا رب څوک دی؟ ما دینک؟ ستا دین څه دی؟ من نبیک؟ ستا نبی څوک دی؟ محترم سامعینو، هغه انسان خو قسمته دی چې په جواب کې ووایي دین الاسلام، چې زما دین خو اسلام دی. بیا به ته د فرشتي ووایي نم که نومة الحبوس، یعنې ته د نارې په شان په ارام سره وګسه. په یو حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ به د الله تعالی په دربار کې مونځ حاضر شي او عرض به وکړي: اللهم انا الصلاه، یا الله زمونځ یم. الله رب العزت به وفرمایي: انک علی خیر، بېشکه ته په خیر باندې. د دې نه پس به د الله تعالی په دربار کې روژه حاضره شي او عرض به وکړي: اللهم انا الصوم، یا الله زه روژه یم. الله رب العزت به وفرمایي: انک علی خیر، بېشکه ته په خیر باندې. د دې پس به الله تعالی په دربار کې حج حاضر شي او عرض به وکړي: اللهم انا الحج، یا الله زه حج یم. الله رب العزت به وفرمایي: انک علی خیر، بېشکه ته په خیر باندې. او د دې پس به الله تعالی په دربار کې اسلام حاضر شي او عرض به وکړي: اللهم انت السلام وانا الاسلام، یا الله د سلام او زه اسلام یم. الله رب العزت به وفرمایي: انک علی خیر، بېشکه ته په خیر باندې. محترم مسلمانانو، د الله تعالی ارشاد دی: ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چې په دین کې پوره پوره داخل شئ، د شیطان اتباع مه کوئ. زما عزتمند مسلمانانو، یاد ساتئ دین اسلام د یو خاص عمل نوم نه دی. دین اسلام د یو خاص شوق نوم نه دی. دین اسلام د خپل عادت پوره کولو نوم نه دی. دین اسلام د خپل معمولاتو پوره کولو نوم نه دی. دین اسلام د خپل کار پوره کولو نوم نه دی، بلکې دین اسلام د دې نوم دی چې ته خپل ځان ته الله تعالی دین اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع نوم دی. دین اسلام د تسلیمولو نوم دی او دین اسلام د رضا نوم دی. دین اسلام د خپل خواهشات د ترک کولو او د الله په خوښه د ژوند تېرولو نوم دی. د الله تعالی په دربار کې خواست دی چې الله تعالی موږ او تاسو ټول د دین حق د اتباع کولو توفیق را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام.